الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. د قربانی کولو ول انسان د پاره دا مستحب ده چې د ذوالحجې میاشت چې سبا 20 جولای د غالبا 21 جولای باندې سبا نه بله ورځ د منګل په ورځ باندې رابریږي. دا میاشت د لوی میاشت په اول تاریخ چې ونیسه تر قربانی تر وخته پورې نوکان، ویښتان، د خرګو ویښتان، زیر ناف، صفایی د نکې، دا مستحب طریقه ده، دا ضروري طریقه هم نه ده. د دې ثبوت صحیح مسلم کتاب الاضاحی کې حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها حدیث ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل اذا رأیتم هلال ذی الحجة، کله چې تاسې د ذوالحجې میاشت ووینئ او اراد احدکم ان یضحیها، او تاسې کې یو سړی اراده د قربانیم لري چې دی قرباني به کې، فلیمسک عن شعره و اظفاره، نو هغه د خپل ویښتان او نوکان نه پرې کوي. دا مستحب طریقه ده، دا د لازمي څوک نه ګڼي. پکار دا ده چې موږ او تاسې دا نوکان کټ کو او ویښتان جوړ کو چې بیا هم ضرورت نه. او بله مسله په ذهن کې کېدی که د مجبوري له وجه یو انسان 40 شپو پورې نوکان یا زیر ناف صفایي نه یې کړې، نو د هغو دپاره دا ضروري ده چې هغه بیا خپله جامه ترشی وکړي. دا مستحب طریقه ده. دا پیغام ټولو ته ورسوئ. الله خوشحاله ساته، الله پاک کامیاب او سلامت لره.